أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. محترم ناظرین السلام علیکم. مونږ نن د یو بل اهم ویډیو سره چې د تاسو په خدمت کې حاضر یو. نن زمونږ چې د ټاپک موضوع ده ماشومان بدتمیزه ولي دي یا ماشومان د نن دور بدتمیزي ولي کوي. دا چې دی نو زمونږ نن ټاپک دی ځکه چې دا یو اهم ایشو ده او والدین د دې په باره کې فکرمند وي. که تاسو ګورئ دا ماشومان د الله تعالی یو عظیم نعمت دی. چاله چې الله ورکړي دي نو هغوی ته د دې پته شته کوم خلک چې ترې محرومه دي نو د دې د طلب او د ماشومانو د پاره قسمه قسم علاجونه او کوششونه کوي چې الله تعالی د دې نعمت نه سرفراز کړي. خو دا د هغه وخت کې لویه پریشاني جوړه شي چې کله الله تعالی ورکړي هغه واړه چې دی هغه بدتمیزه وي او روانکاري نو هغه د والدینو دپاره د زړه درد د سر درد جوړ شي او بیموکې بوډا کړي. لہذا دا چې دی نو یو ډېره اهم ایشو ده چې ماشومان چونکې د والدینو مستقبلي د والدینو چې دی سهاري او یو قیمتي اساسي نو چې دا به د بدتمیزو نه څنګه بچ کوو او وجې پکې څه دي، په څه وجه باندې ماشوم چې دی نو هغه بدتمیزۍ شکار کیږي. په دې کې ماهرین نفسیات چې دي هغوی څه وجوهات په ګوته کړي دي چې د دې وجو چې دی نو ماشوم چې دی بدتمیزه کیږي نو هغه به موږ په نظر کې ساتو چې کوشش وکړو چې د هغې نه ډډه وکړو او ماشوم د دغه نه لرې وساتو چې ماشومان زموږ بدتمیزه نه شي. په دې کې یو ریزن ماهرین نفسیات چې دی هغه د رشته دارو نه لرې والی یادوي. اکثر والدین چې د خپل ماشومان چې د خپل مشرانو نه د نیا بابا نه د تره نه د ماما نه لږ لرې ساتي او کوشش کوي چې دې ته څوک روک ټوک والني او که کله روک ټوک څوک لګي نو په هغې والدین اکثر د خفګان اظهار کوي. نو زمونږ په سوره تاریخ چې دی په دې کې د نیا او د بابا ډېر غټ کردار دی. دا هغه دوه کردارونه دي چې د هغې نه ماشومان تمیز زده کوي. د هغې عمرونه ویښته سپین شوي د ژوند تودې سړې ټولې لیدلي نو هغې په دې ډېر زیات ښه پوهېږي چې د ماشومانو سره ست رویه اختیارول پکار دي. نو لہذا هغوی د مینې په انداز کې د محبت په انداز کې د ماشوم تربیت کوي، قاریږي ورته او ورسره مینه هم کوي. نو لہذا کوشش دا پکار دی چې خپل ماشومان د رشته دارو نه لرې کول نه دي پکار او هغوی د رشته دارو په څه غلطۍ باندې د هغوی که هغوی روک ټوک کوي، هغوی نصیحت کوي، هغوی پوه کوي، هغوی ورته لږ کارېږي نو په دې باندې بد نه دي ګڼل پکار. کني دا ماشومان چې دی دا بیا د خپلو رشته دارو ریسپیکټ نه کوي، عزت نه کوي، هغوی ته د رشتې څه اهمیت نه معلوم. نه لہذا دا زمونږ د ژوند حصه د رشته دار. لہذا د رشته دارو عزت او احترام د ماشومانو په زړه کې ساتل پکار دي او هغوی ته دا په ګوته کول دي چې دا کوم رشته دار تا سره خبره کوي او د هغه په تا باندې حق دی او د هغې حق د لاندې چې دی ستا اصلاح کوي. دویمه خبر دا ده غلطي ماهران دا کوي چې یو ماشوم یو غلطي وکړي او په هغه غلطۍ باندې ته خاموشي اختیار کړي. د هغې چې دی نو ښه طریقه ده، په ښه طریقې سره به دا ماشوم ته سمجاوی بلا روک ټوک به د ده غلطۍ نه پرېږدي. د هغې وجه دا ده چې دا ماشوم هر یو کار چې کوي هغه ته د دې د ښه د بد انجام پته ني، هغه غلطي او نه غلطي لا نه پېژني. لہذا دا ذمهداري ده چې والدین په ښه طریقې سره کومه غلطي ماشوم وکړي نو د هغې غلطۍ په هغې پوه کول پکار دي او په هغې د هغه نه مرورتیا، زړه خفه کول، ځان لږ داسې موډ جوړول چې ماشوم ته احساس وشي چې دا ما کوم کار وکړو په دې د والدینو ته خفګان دی نو هغه به آینده چې دی نو په دې باره کې احتیاط کوي او هغه به چې دی نو هغه څیز نه ځان ساتي. نو دا ډېره لازمي ده چې د ماشوم ته د ښه د بد تمیز چې دی د خپل خفګان په اظهار کې په لږه سخته خبره کې دا خول پکار دي. خو د نفسیاتو خیال به بیا هم موږ ساتو چې د ماشوم عزت نفس ته ټیس ونه رسي، د ده بېعزتي په ګڼه کې ونه شي. دا خبره به موږ نه هېرو، د غلطۍ اصلاح به یې کوو خو د هغې نه به د ده ټوټل شخصیت چې دی نو هغه به هم په نظر کې ساتو چې هغه متاثره نه کړو. دریم څیز چې دی دا لیدل دي چې دا ماشوم څه ګوري او څه یې ني دی له څه نه تربیت لي. که تاسو ګورئ مخکني دور کې صرف ریډیو او یو ټي وي و او د هغې کې هم چې دی د ماشومانو لپاره مخصوص پروګرامات و او هغه به د مشرانو په زیر نګرانۍ کتی شو او هغه به د سنسر بورډ نه
هغه سیس پاس کېدو په هغې کې به داسې مواد نه و چې هغه به لکه د ماشوم په تربیت بد اثر وغورځي. اوس چې دی شتر بې مهار چې دی تاسو وګورئ که نه هر شی دغه شان روان دی. که تاسو وګورئ ماشوم سره ټیبلټ شته، ماشوم سره موبایل شته، انټرنیټ شته، او دا هغه څیزونه دي چې دا مکمل بې پرانستی روان دي. یعنی مطلب دا دی چې په دې هېڅ قسمه روک ټوک نشته، د اخلاقو څه دایره پکې نشته دی. ماشوم وخت نه منیج کوي. که ته د هغه سره موبایل ولا ورکوې او هلې ته نه د هغه سره غټه دښمني ده، که ته یې د موبایل نه منې کوې نو دا د هغه سره غټه دښمني ده. نو لحاظه دی سپین کاغذ دی په ده باندې دې وخت کې چې ته څه لیکې دا د شخصیت کیسه جوړېږي. دی چې څه ویني د هغې ډېر زیات اثر علي، دی چې څه اوري د هغې ډېر زیات اثر علي. نو لحاظه دې خبرې غم پکار دی چې زما ماشوم چې دی په موبایل انټرنیټ باندې څه ګوري او څه ویني، نو په دې باندې نظر پکار دی. کني د هغه به شخصیت هغه جوړېږي کوم چې دی ویني. دی که ډرامې ګوري نو د نه بعد د ډرامو کردارونه د په ذهن کې فټ کېږي. که دی بدماشان ګوري د ده په ذهن کې به د بدماشانو او دغه جوړي. که دی رومانټیک څیزونه ګوري د ده ذهن به چې دی رومانس طرف ته ځي. نو لحاظه د دې څه ویني او دې څه ګوري په دغې باندې چک بیلنس پکار دی او د هغې خیال ساتل پکار دی چې ماشوم داسې څیزونه ونه ګوري چې هغه د ده په دغه باندې چې دی په تربیت بد اثر غورځي او د ده کې بدتمیزۍ پیدا کړي. بل یو اهم فیکټر چې دی څلورم چې کوم ماهرین ښیي هغه چې دی نو بېجا ضد پوره کول دي. یعنې د ماشوم هر ضد باندې یس کول، هغه په یو څه پورې ونښلي او جاړي او هغه مروروي ځان او غوسه کوي او ته وایې مړه خو جاړي ماشوم جاړي. بس څه وکړو؟ دغلته ستا د ناکامۍ آغاز کېږي، ستا د ماشوم تربیت تباهۍ طرف ته ځي او هغه تا بلیک میل کوي. به په دې جړا باندې په دې ضد باندې به تا بلیک میل کوي. دا د هغې داسې ناڅاپه نه کېږي. د دې شاته یو غټ بنیاد دی او هغه بنیاد دا دی چې د هر خواهش تا پوره کړی دی، هره تمنا دې پوره کړې ده. لحاظه د ده په ډایرۍ کې اوس دا خبره نشته چې په دنیا کې داسې حالات هم کیدی شي چې بعضې څیزونه نه حاصلېږي یا نه پوره کېږي. تا هغه ته هر څیز فراهم کړی دی. ګوره کله کله داسې کوه الله پاک که ته مالي طور اسوده کړې ښه خبره ده، خو ته به د هر ضد فورا نه پوره کوې، ځکه چې دا دنیا کمپلیټ نه ده او دی به د دقې تصور کې پروت وي چې دلته هر خواهش پوره کېږي او پاسبل ممکن دی. دې وجې نه بس دی بیا به تا نه د هر څیز ډیمانډ کوي، مطالبه کوي، نش به د ده په کاته کې نه او دغه د ده د بدتمیزۍ او د ضد باعث جوړېږي. اکثر والدین داسې هم کوي چې کله دی په خپل بایک یا په خپل موټر کار کې ځي نو دی ځان سره اکثر د خپل بچي بوځي بار بار. نو کله کله د والدینو داسې مجبوري راشي چې هغه ځای ته د خپل بچی نشي بوتلی او دی اکه جړه کوي، دی ضد کوي. نو د والدینو دپاره هم مسله جوړه شي، دی چې کوم طرف ته ځي موډ هم خراب شي، کور زنانو ته هم یو فساد جوړ شي. زنانه چې دی نو هغه ماشوم جړه ته ګوري پلار بونه ته. لحاظه داسې نه دي پکار واړه بوتلل پکار دی، خو هر وخت نه. کله کله د اوزګارتیا باوجود چې دی نه وړوکې سکپ کول او هغه نه بوتلو. که ته داسې څلور پیرې زما د تجربې مطابق څلور پیرې ته دی بو نه ځي، د ده ذهن کې به دا خبره کښېني چې هر چېرته تله چې دی دا لازمي نه دي، دا ضروري نه دي. بعضې ځایونو ته به زما تله کېږي او بعضې ته به نه کېږي. نو لحاظه د ماشوم د ضد د ختمولو لپاره دا لازمي ده چې دغه په ذهن کې دا خبره کښېنوه چې هر کار چې دی دا پوره کېدو والا نه دی، هر تمنا دا پوره کېدو والا نه. کله کله د انسان تمنا نه پوره کېږي. دا امید لرم چې تاسو دا پریکټس وکړئ، د وړو د بلیک میلینګ نه ځان بچ کړئ. نو انشاءالله دا به تاسو ته مسله نه جوړېږي. زما خپله تجربه دا ده، دا ویډیو زما خاندان هم ګوري، زما ماشوم چېرته ما سره ضد لا تر اوسه نه دی کړی، نه یې چېرته د تلو ضد کړی دی. ماشاءالله ډېر شي بچي دي زما، خو ما نه یو بچي دا فرمایش نه دی کړی چې زه بس چې ما وویل چې نه بس د هغه لپاره دا کافي. دا پوهېږي چې دې وخت کې شاید چې زما د والد دی مصروف دی یا د دی مونږ نشي بوتلی، نه یې جړا کړې ده نه یې ضد کړې ده. لحاظه دا هر څه چې زه هم دا بعضې څیزونه ما امپلیمنټ کړي دي او د هغې ښه ریزلټ مې راغلی دی. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو دپاره کارمه دي، ستاسو د ماشومانو په تربیت کې به انشاءالله ډېر ښه کردار ادا کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.